دا پرون د تزکیه مبارک خبر وشوا دا څومره اهل علم چې تیر شوي دي دنیا کې او مونږ د هغې دا تذکره کوو دا نومونه م لیکلي دي دا ټول بنیادی طور باندې خو حقیقت کې د اسلام خدمتګار طریقه د خدمت د هر چا جدا جدا ده د صوفیت په باره کې چې کومه خبره ما پرون وکړه د هغې په باره کې بنیادي خبره په احادیثو کې چې کومه راغلې ده هغه په 3 عنواناتو راغلې ده قرآن مجید کې هم ده قرآن مجید کی بنیادی لفظ ترې د پاره تزکیه راغلی کوم چې د صوفیاو مقاصد دي چې کوم حقیقي هغه خلق دي چې هغوی واقعي د خلقو اصلاح کوي نو د هغې مقصد تزکیه نفس ده څنګه چې حدیث کې راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان فی الجسد لمضغه په دې ټول وجود کې یو ټوکړه اذا صلحت صلح الجسد كله چې کله هغه ټوکړه پاکي او روغي نو ټول وجود به ټیکي اذا صلحت صلح الجسد كله چې هغه ټوکړه ټیکي نو ټول وجود به ټیکي دماغ به صحیح سوچ کوي لاس او خپې به ټیکي رویه به برابري او اذا فسدت فسد الجسد كله چې هغه ټوکړه ورانه شي نو بیا به ټول وجود ورانه نو هغه ټوکړه څه ده الا وهي القلب هغه زړه دی نو د زړه د صلاح او د زړه فساد دا د ټول جسم د صلاح او د فساد مرکز دی د دې وجنا ایمان نسبت زړه ته شوی دی ولما يدخل الايمان في قلوبكم د چا ایمان چې صرف په خوله دی او په زړه کې نه دی نو هغه منافق دی قرآن خو د ایمان نسبت زړه ته کړی دی چې قالت الاعراب آمنا د ځینې دیهاتې څه خلک راځي دیهاتو نه د بانډو نه ځینې خلک به رالو هغې به نبي علیه السلام ته وایي مونږ هم ایماندار نو قل لم تؤمنو الله تعالی نبی علیه السلام ته فرمایي دې ته وایه تاسو لا ایماندار نه یې ولكن قولوا اسلمنا دا څه وایه چې په ښکاره باندې خبره منو اخکاره تابعدارو د مسلمانانو په صف کې شماري ځکه چې ولما يدخل الايمان في قلوبكم دا اوسه پورې خو دا ایمان ستاسو زړونو ته نه دی دننه شوی دا ایمان دا رڼا چې زړه ته دننه شي نو حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي ان النور اذا دخل القلب انفسح دا د ایمان رڼا چې زړه ته دننه شي نو زړه فراخ شي زړه کې وسعت راشي نو قیل هل لذلك من علم يعرف چا تاسو کو چې د دې څخه نښه شته د چا زړه کې دننه ایمانی د ځان د خبرولو لپاره د ځان د پوهولو لپاره چې ما ته دا پته ولګي چې زما زړه کې دننه ایمان شته که نشته نو د دې به څه نښئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې نښه شته هغه دا ده چې التجافي عن دار الغرور د دنیا نه د سړي زړه اوچت شي دنیا سره د سړي زړه هوټه نه وي د دنیا تاوان ته تاوان او د دنیا ګټې ته ګټه او د دنیا خوشحالۍ ته خوشحالي بد دی نه زړه داسې اوچت ورته شي ورته پته ولګي چې دا دنیا خو فاني ده هسې ختمېدو واله دې پرې داسې زړه مه غوټه کوه والانابة الى دار الخلود او د همیشه اوسېدو کور ته زړه کېږي چې یاره هغه ځای ته لاړی چې کوم الله تعالی دا همیشه د خوشحالۍ لپاره تیار کړی او یوازې دا نه چې زړه یې داسې کېږي والاستعداد للموت قبل نزوله او چې مرګ لا راغلی نه نو د هغې لپاره تیاري کوي نو دا د ایمان تعلق د زړه سره یو بل قریبي لفظ دی نفس نو دې نفس او په قلب کې خو لږ فرق شته دې کې خو فرق دی هغه دا ده چې دا نفس چې دی که نه د ده مزاج بګړاو دی د ده مزاج کې ورانی دی ځینې انسانانو باندې ورانی غالب وي د هغه په مزاج کې ورانی د فارسی یو شاعر وایي نیش عقرب نه از پهی کی نست مقتضایی طبیعتش این است
وې دا لړم چې سړي له ټک ورکوي نو دا د چا سره دښمني نه وي خو د هغه مزاج ټک ورکول دي دا د سړي مزاج دی دا باید سړي مزاج داسې ټک ورکول د هغه مزاج چې یاره څه شرارت څه ورانۍ مې جوړ کړی نو دا د نفس د غلبې وجه ده چې نفس په چا غالب وي د نفس کې دا چل دی په زړه کې دا چل دی چې زړه سلیم وي پاک نو دی به نیکۍ طرف ته متوجه او نفس باندې چې بهر څه بل اثر نه وي او دی یې داسې پرېښود نو د مثال د خر دی دی به په خاورو کې رغړي دی به روانۍ کوي نو د نفس تزکیه به ته کوې د دې وجې نه قرآن مجید دې تزکیه باندې ډېر زور ورکړی دی قد افلح من تزکا کامیاب هغه څوک دی چې چا خپل نفس پاک کړو قد افلح من زکاها کامیاب هغه دی چې د خپل نفس پاک کړو وقد خاب من دساها او نامراد هغه څوک دی چې د هغه خپل نفس په خاورو کې ککړ کېدو ته پرېښودو چې د مثال خو د خر دی خو په خاورو کې رغړي نو پرېږدي چې رغړي نو دا سړی ناکام ونفس وما سواها دا نفس دی د الله تعالی برابر کړی دی څنګه برابر کړی دی یعنې ده ته دا دواړه لارې ښودلې دي فالهمها فجورها وتقواها ده ته دا ویلي دي چې دا لاره د نیکۍ ده او دا لاره د بدۍ ده اوس د خوښه ده په کومه شي نو دې نفس او د خپل ځان اصلاح کول دا به سړی په خپله کوي دا زه ستا نشم کولی ته زما نشي کولی دا که ته په خپله غواړې نو خپله د خپل نفس اصلاح به کوې خپل ځان سره به حساب کوې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي حاسبو قبل ان تحاسبو ځان سره حساب وکړئ د دې نه قبل چې تا سره بل څوک حساب وکړي یو ځل خو د حساب ورځ خو روانه ده دا دنیا کې دا چالاکیانې او دا هاهو او دا قسمه څیزونه خو د دنیا کې به پاتې کېږي نو الله تعالی به مخکې خو دا چالاکیانې نه چلېږي دا چا زړه کې یو څه خبره ده په ښکاره بل څه وایي زه به تا ته ځان زبرګ کړم حقیقت کې به نه یم نو دا خو به زه تا نه به څه حاصل کړم حقیقت کې الله تعالی به یوم تبل السرائر د قیامت په ورځ به الله تعالی د هر چا نه دا پردې رالرې کړي به چې دغه شی و او تا ته یو شان ښکارېدو حقیقت کې دغه دې غم پکار دی چې الله تعالی به مخکې سړی ځان صفا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى خلقو ته خپله صفایي ډېره مه بیانوئ چې زه داسې غټ زبرګ یم هو اعلم بمن اتقى دا الله تعالی ته پته ده چې تقوادار څوک دی خدای نه یېرېدونکی څوک دی نو دا تزکیه نفس دې باندې شریعت او قرآن ډېر زیات زور ورکړی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په توبه باندې او په استغفار باندې زور ورکړی توبه وباسئ قرآن کې الله تعالی وایي توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون اے مؤمنان ټول الله ته توبه وباسئ توبه راوګرځئ او توبه هله قبلېږي چې سړي مرګ نه یې لیدلی چې مرګ ویني بیا توبه نه قبلېږي نه د ګناه نه قبلېږي او نه د کفر نه قبلېږي د مرګ د لیدو نه مخکې غرغره چې راشي د سا مریله راشي بس او سړي ته پته ولګي چې اوس خو مرم نو هغه وخت کې به بیا هر سړی بیا خو فرعون هم توبه وباسي فرعون هم وي لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین وایي زه د مسلمانانو نه ما توبه وباسم ما د بني اسرائیل چې په کوم خدای ایمان راوړی دی هغه خدای منم نو الله تعالی ورته وی الان اوس منې چې په تخ ناست وې خو تا تکبر کوه تا غرور کوه تا حلوي کوله نشه وه در پکې اوس چې پوه شو چې تخ مخه او بادشاهي ماچاهي خو لاړه نو اوس مسلمانېږي نو اوس مسلماني نه قبلېږي توبه وباسئ توبوا الى الله توبة نصوحا الله ته توبه وباسئ خالصه توبه وباسئ خالصه توبه دې ته وایي چې هسې هغه د دکاوي دپاره نه وي خلکو ته د ښودنې دپاره نه وي بس دا خو ستا او ستا د رب په مخ کې په منځ کې یو تعلق دی بس ته بنده او رب دې رب دی د خپل رب په مخ کې توبه وباسه او حدیث کې راغلي چې سړی د خلکو نه ځان له د الله تعالی په مخ کې خپل ګناهونه یاد کړي حدیث کې دا راغلي دي عینان لا تمسهم النار دوه سترګې دي د دوه سترګو ته به دوزخ به ورته د دوزخ اور به ورته څه ونه وایي د دوزخ اور پرې لګېدی نه شي عین باتت تحرس فی سبیل الله یو هغه سترګې دي چې هغه د مجاهد سترګې دي او هغه د مسلمانانو د وطن پیره کوي د مسلمانانو د وطن په پوله باندې ولاړي په سرحد باندې ولاړي
خلک د هغه په وجه باندې په آرام په کورونو کې ودی او دی لګیا دی ولاړ دی ټوپک په لاس توره په لاس بیدار ولاړ دی او پیره کوي او د نورو خلکو د خوب وخت دی. نو دا دوه سترګې چې د الله د رضا دپاره د اسلامي مملکت او د مسلمانانو د ځمکې پیره کوي نو دې سترګو ته به جهنم څه ونه وایي. او عین بکت من خشیت الله، او بل هغه سترګې چې هغه د الله د ویرې د وجې نه هغه وجاړي د هغې نه اوښکې توی شي. بل حدیث کې راغلی دي اووه قسمه خلک به الله تعالی د قیامت په ورځ باندې د خاص سوري لاندې پاتې کړي. یو پکې هغه دی رجلان تحابا فی الله، دوه هغه خلک دي چې د الله د رضا دپاره د یو بل سره مینه کوي. الله د رضا دپاره اجتماع علیه وتفرقا، که راغونډېږي هم د الله د رضا دپاره راغونډېږي او که جدا کېږي بیا هم د الله د رضا دپاره او زړونه یو بل سره یو ځای و یاره بیا به کله راځو، بیا به کله یو ځای کېږو، بیا به کله داسې مجلس کې کېنو. نو دا خلک به د الله تعالی د خاص د رحمت د سوري لاندې. او بل هغه دی وعین بکت من خشیت الله ورجل ذکر الله خالیا، یو سړی دی نر دی یا ښځه ده، یو بني آدم دی مسلمان دی او ذکر الله خالیا ځان له ناست دی او الله تعالی ورته یاد شي، د الله په مخ کې ودرېدل ورته یاد شي، قیامت ورته یاد شي، مرګ ورته یاد شي، قبر ورته یاد شي، حساب کتاب ورته یاد شي او دی په ځان پوه شي چې اوهو ما کې خدا دا کمزوریم دي، زما خدا دا غلطیم دي، څه ورته پته وي څه ورته نه وي پته، سړي ته خو خپل ځان معلوم وي. نو دی بکت من خشیت الله ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، یوازې ناست دی او الله ورته یاد شو، د الله مخکې ودرېدل ورته یاد شو، نو سترګو نه یې اوښکې وبهېدې. نو دا دوه سترګې لا تمسهم النار، دې ته به د جهنم اور څه نه وایي. نو توبه وباسئ، استغفار وکړئ. دا خلک ورته استغفار وایي، د عام خلک ځینې مریان هم ما اورېدلي استغفار ورته وایي. نو د استغفار لفظ نه دی، استغفار دی. استغفار د الله تعالی نه بخښنه، د الله تعالی نه پرده. غفر د خپله معنا د دې پرده ده چې الله پرده را باندې راواچوه. ځکه تا ته ما اوس ووایي یوم تبل السرایر، د قیامت په ورځ باندې خلکو پردې به ورانې شي، د پردې به ماتې شي، هر سړی به په خپل اصل شکل کې الله تعالی مخې ته ښکاره شي. په خپل اصل چې دی څه کوي، دا په حقیقت کې څه و، دنیا ته څه ښکارېده او دی اوس و. دا د توبې او د استغفار تربیت او د دې بیا الله تعالی د بنده په توبه داسې خوشحالېږي، داسې د الله تعالی د بنده په توبه خوشحالېږي. حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام مثال ورکړی دی. یو سړی دی په صحرا کې روان دی، اوښه ورسره ده، په هغې باندې د خوراک او د څښاک سامان دی او ښکاره خبره ده چې هغه صحرا کې بغیر د اوښې نه دی تلی هم نه شي، په ځنګل په صحرا کې په شګو کې دی مزل نه شي کولی. ناڅاپه به د ده نه اوښه ورکه شوه، چې ورکه شوه دی ورپسې ګرځي آخر پته ورته ولګېده چې اوس به د لوږې نه، د تندې نه، د ځنګلي ځناورو د درندګانو له لاسه او یا به چېرته کې د مزل به کوم، نو څنګه پیاده مزل به کوم، د صحرا نه به څنګه وځم، زه نه دا خیال دی چې بس اوس مرم. نو دی راشي یو ځای کې ډډه ولګي، نو سترګې پټې شي، چې سترګې پټې شي نو اچانک بیا سترګې کولاو شي، سترګې وغړئ نو هغه اوښه ورته خواته ولاړئ، سامان هم پې برابري. دی دونه ډېر زیات خوشحاله شي چې دی اصل کې دا ویل غواړي چې شکر دی خدایه چې ته مې رب یې او زه دې بنده یم. نو تا د خپل بنده څومره خیال وساته، نو په دې کې کاواک شي، ژبه ترې خطا شي، نو وایي شکر دی چې ته مې بنده یې او زه دې رب یم. خبره الټا وړولې وکړي، د ډېر کاواک کېدو نه، د ډېرې خوشحالۍ نه کله سړی کاواک کېږي. نو الله تعالی وایي دا بنده چې څومره خوشحاله شو، د ده نه ډېر زیات زه خوشحالېږم چې کله زما یو بنده ګناهګار او غلطي کړي او بیا واپس راشي چې خدای پاک زه خو بنده یم او ما خو د اوسه پورې ډېرې غلطۍ کړي، خو زه اوس نفس توبه وباسم. نو الله تعالی وایي زه د دې سړي نه ډېر زیات خوشحالېږم. خدای پاک نه خو خطايي نه کېږي که نه، مثال یې دا بیان دا سړی څومره ډېر زیات خوشحاله شو، د دې نه زیاته خوشحالي بله نه چې سړی پکې کاواک شي. نو الله تعالی د دې نه هم ډېر زیات خوشحالېږي د بنده په توبه باندې. دا ګناهګار خلک چې کوم دي، دې ته دا مه وایه چې ته ګناهګار یې، تا خدای نه بخي. یو سړی دی د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې شراب څښلي دي او نبي علیه صلات وسلام ته یې راوستو او کوړې وله ورکړې، بله ورته بیا شراب وڅښل، بیا یې راوستو، بیا یې وله کوړې ورکړې، بله ورته بیا وڅښل، په څلورم ځل یې راوستو، بیا یې وله کوړې ورکړې. نو یو صحابي دی په ناسته کې، هغه ده ته وایي تا له شرم نه درځي چې بار بار شراب څښې
او بار بار راځي او په کوړو والے کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی ګوره د خپل مرګري په مقابله کې د شیطان مدد مکوه. ده حوصله افزایي وکړه، دی مؤمن دی، دی مسلمان دی. او نبي علیه الصلاة والسلام وی فیما اعلم انه يحب الله ورسوله. وی زما د علم مطابق نبی علیه السلام وی زما علم دا دی چې د دې سړي د الله او د الله د رسول سره مینه ده. د دې سړي د الله او د الله د رسول سره مینه ده. اوس ته به وایې چې شرابي دی او د رسول الله او که نه ګوره شراب څښي خو خپله غلطي مني چې دا زه غلط کار کوم. بیا هم راځي او د پیغمبر خاله او کوړې خوري او داسې نه وایي چې نه زه نه کوم، نه یې منم او دا کوړې نه منم او دا سزا هم نه منم، سزا هم خوري. او بیا نو نبي علیه الصلاة والسلام وایي نه د ده خلاف د شیطان مدد مه کوئ. شیطان یې کفر ته راکاږي، تاسو یې دین طرف ته اسلام طرف ته راکاږئ او د ده په زړه کې د الله او د الله د رسول مینه ده. لهذا د خلکو په ذهن کې دا خبره کېنوئ چې الله تعالی مهربانه دی، توبه قبلئ، توبې وباسئ الله تعالی ته. دا مه وایئ چې زه خو داسې ګناه مې کړې ده چې بد دا ګناه نه معاف کېږي. دا تزکیه ده، ته زه وایم تزکیه، چې دا تزکیه د قرآن او د سنت ضرورت دی. دا قرآن او سنت درته ویلې ده، دا مونږ ته د دې تربیت یې مونږ ته راکړی. دا د نبي علیه السلام د زمانې خبرې دي، صحابه د زمانې خبرې دي، د قرآن او د سنت خبرې دي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شیخ ودلی دی نو هغه دی زیارت القبور، قبرونو له ځای، قبرونو له ځای او قبرونو ته او داسې قبر له ورشئ چې هغه بلکل زوړ قبر وي. چېرته به ژوند کې یوازې دا د حیات آباد دا مقبره نه ده چې سړی وله ورشي نو به دا هغه مرمر او سنګي مرمر او هغه ټایلونه او هغه ماربلې پکې لګېدلي چې د سړي آخرت ته پکې آخرت ته پکې توجه نه راځي. چېرته داسې د کلي مقبرې ته لاړ شه چې په هغې کې سوري سوري قبرونه وي، شړ شړ قبرونه چې راپرېوتي او هېڅ څوک هم د تپوس یې نه وي. هلته لاړ شه او یو قبر ته کښېنه، دا چاته حل مه وایه چې زه چېرته ځم، چېرته یو ګنټې دوه هلته لاړ شه او بیا هلته کښېنه او بیا وایه چې یاره په دې قبر کې چې اوس زه ویم او نه را سره دولت او نه مال او نه بچي او نه رونه او نه عزیزان او نه ترور تربوران او نه کلی او نه عهده او نه سټارونه مارونه او نه هټو بچو او نه دا ګارډ مارډ او نه دا پروتوکول، هېڅ شی را سره نشته. او دې قبر کې د دې مړي په ځای زه ویم نو څنګه چل به نو بیا ته ګوره بیا به ډېره موده سم دم ګرځئ، بیا به ډېر ورځې پورې ټیک ټاک ګرځئ. او چې بیا کله پوه شي چې بیا دې دا نفس داسې اړي شروع کړې ده نو بیا ورشه هلته. دا زیارت القبور دی. دا سړي ته په دې قبر کې هغه زوړوالی یادوي، دا په دې قبر کې هغه یوازېوالی یادوي، دا هغه چینجي سړي ته یادوي، دا هغه تیاره یادوي سړي ته، دا لذتونه ختموي، دا مرګ یادول. اکثرو ذکر هاضم اللذات الموت، چې دا خوندونه مندونه نه ختموي، دا خبرې دا ډېرې ډېرې وایي، دا مرګ ډېر ډېر یادوي، قرآن تلاوت ډېر ډېر کوي. نبي علیه السلام فرمایي ان هذه القلوب تصدع، په دې زړونو باندې زنګ راځي کما یصدع الحدید اذا اصابها الماء، څنګه چې په وسپنه زنګ راځي چې کله پې اوبه ولګي. نو قیل وما جلاؤها یا رسول الله، د خدای پیغمبره د وسپنې نه خو به زنګ پر اګمال لرې کېږي، د زړه نه به زنګ په څه لرې کېږي؟ نبي علیه السلام فرمایي کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، قرآن تلاوت ډېر ډېر کوئ، ډېر ډېر د قرآن تلاوت کوئ او مرګ ځان ته ډېر ډېر یادوئ. اعتکاف بله طریقه ده، اعتکاف 24 غنټې نه والا د 10 ورځو پورې اعتکاف، 10 ورځې په سنت طریقه ده خو لغتا اعتکاف د فقه په لحاظ سره 24 غنټې هم کېدی شي. نو دې کې ځان له کښېنه، داسې نه چې په اعتکاف کې بیا کښېنې او په موبایل کې ګوتې وې او خلکو ته ټلیفونونه کوې او یا ګپې لګې، هسې ځان له په کوټګۍ کې ناست. نه، اعتکاف معنا دا ده چې د خلکو نه ځان لشه. وتبتل الیه تبتیلا، تبتل دې ته وایي د نورو خلکو نه دا تعلق لږ کټ کړه څه وخت دپاره. د یو مسلمان لپاره په 24 غنټې کې داسې وخت پکار دی چې هغه د نورو خلکو نه او د علایقو نه او د بچو نه او د ټول کاروبار هر څه نه د غنټې نیمې لپاره ځان لشي بلکل چې بس زه کښېنم دې وخت کې ما ډسټرب کوئ او هغه وخت کې سړی د خپل ځان اصلاح وکړي، ځان سره حساب کتاب وکړي. دا هغه طریقې دي د دې دا مرګ یادول، غور کول، تلاوت کول، خپل ځان سره حساب و کتاب کول، څه وخت د خلکو نه ځان له کېدل. دا مسلې چې تا ته یادي او دې باندې ته پوهېږي او دې ته دې توجه وي، توبې ته دې توجه وي، استغفار ته دې توجه وي. ته ګوره ورته بیا دې ستا اصلاح داسې نه وایم چې ته به بلکل بیا ګناه نه کوې، ګناه خو دې
انسان نه کېږي، انسان خو له غلطۍ نه پاک نه شي کېدی، خامخا باید ونه څه غلطي کېږي. لهذا دا به وي چې ته به ارادتاً غلطي نه کوې، ته چې غلطي وکړې نو ته به بیا پرې غلطۍ ستومانه کېږي. حدیث کې راځي د مؤمن نښه څه ده؟ یو سړی تپوس کې د خدای پیغمبره زه به څنګه را پېژنم چې زه مؤمن یم که نه یم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي اذا ساءتک سیئتک، چې غلطي درنه وشي، ګناه درنه وشي او خفه شي، نو دا بشي چل کړو، دا ماله نه و پکار. وسرتک حسنتک، او چې نیکي درنه وشي او نیکي وکړې نو ته خوشحاله شي، زړه کې د خوشحالي راشي، نو فانت مؤمن. دا د دې خبرې دلیل دی چې ته مؤمن یې. خیر دی که تا باندې چا فتوا لګولې چې ته مؤمن نه یې، فتوا متوا پروا مه ساته بیا، نو ته مؤمن یې چې ته به ګناه خفه کېږې او ته په نیکۍ خوشحالېږې، نو دا ته مؤمن یې، دا ستا د ایمان نښه ده. نو دا هغه بنیادي خبرې دي، دې مونږ ته ضرورت دی چې دا مونږ خپلې کړو او دا به مونږ په خپله باندې خپلوو. او ښه صحبت دې نه انکار نه دی پکار. صحبت صالحین هم یو طریقه ده، صالحینو خلکو صحبت، صالحینو خلکو صحبت د دې هم یو طریقه ده. نو صالحین به پېژنې، صالحین به ته څه نه پېژنې؟ د صالحینو د پېژندو طریقه دا ده. درې خبرې دي د عبدالله بن عباس په روایت کې رضی الله تعالی عنهما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي د خدای پیغمبر د چا سره ملګرتیا وکړم، د چا په مجلس کې کېنم، د کومو خلکو په مجلس کې کېنم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا درې خبرې پکې. یو دا چې من ذکرکم بالله رؤیته، چې دغه په لیدو باندې تا ته الله یادېږي، چې تی وینې نو تا ته دا پته نه لګي چې دا هغه سړی دی چې کاروبار کوي، دا هغه سړی دی چې جنګول کوي، دا هغه سړی دی چې شیطانت کوي، نه دا هغه سړی دی چې د دغه کار هم دا دی چې دا خو الله تعالی تر خلق رابلي، دا خو د الله تعالی د حدودو پابند دی، دا خو د الله تعالی صحیح بنده دی. داسې نه وایي چې دا چې ته ملایک دی، فرشته ده، خو د الله تعالی د حدودو پابند دی، د هغې د پابندۍ تا ته هم وایي او په خپله هم دا پابندي اختیاروي. دویمه خبره دا چې د هغه په هغه سره علم وي. وذکرکم بالله رؤیته وذکرکم بالآخرة عمله، دا عمل تا ته آخرت یادوي، دا هغه عمل تا د دنیا نه کټ کوي او آخرت ته متوجه کوي. د دنیا نه د کټ کولو معنا دا نه ده چې دنیا پرېږده، مکمل یې پرېږده، نه، د دنیا کېږه مه، د دنیا بنده مه جوړېږه. او وزاد فی علمکم منطقه، او درېیمه اهمه خبره پکې دا ده چې هغه خبرې کوي نو ستا په علم کې اضافه راځي. ته وایې چې هلکه دا خو ما ته ډېره خبره معلومه شوه، ما خو اوسه به دا خبره ما ته نه وه معلومه، زما په علم کې خو ډېره اضافه وشوه، ما خو ډېر څه زده کړه. نو د داسې خلکو په صحبت کې کښېنه، نو د داسې خلکو په صحبت کې د کښېناستو په نتیجه کې به ستا آخرت ته توجه پیدا کېږي، ستا اصلاح به کېږي، ته به خدای ته نږدې کېږي، شیطان نه به لرې کېږي. دا هغه بنیادي خبرې دي. دې بنیادي خبرو طرف ته توجه پکار ده. دا د بېګانۍ موضوع خبره وه، خو اوس خو وخت په دې کې لاړ د امام ابن تیمیه رحمه الله تذکره نن پکار وه. امام ابن تیمیه رحمه الله ډېر عظیم انسان دی، ډېر لوی عالم دی. 661 هجری کې پیدا دی او په 728 هجری کې وفات دی. 728 هجری کې وفات دی. دا د امام غزالی رحمت الله علیه نه تقریبا یو نیم سل کال وروسته خواوشا راغلی. 1327 عیسوي کې دی وفات دی. 1327 عیسوي. د ده خپل نوم دی احمد، د پلار نوم دی عبدالحلیم. دی په ابن تیمیه باندې په دې مشهور دی. تیمیه د ده نیا وه او هغه نیا یې ډېره پاکه ښځه وه او هر چا ته معلومه وه چې دا ډېره پاکه زنانه ده، نیکۍ طرف ته به یې خلک رابلل، ډېره زیاته دینداره ښځه وه. نو د ده د دیندارۍ په وجه باندې او د ده د نیکۍ په وجه باندې دا هغه نیا خلکو ته رایاد شو چې لکه دا خو د هغه تیمیه نیا لوسی دی. نو به د ابن تیمیه په نوم باندې مشهور شو، خپل نوم هم خلکو ته پاتې شو. احمد د ده نوم دی، احمد نوم باندې چا نه پېژندلی. دی په حران کې پیدا. حران نن سبا په ترکي کې دی، خو دا د شام حصه وه. بیا د هغې نه بعد دی دمشق ته راغی. د ده پلار چې کله وفات شو، دی د 20 کالو ته نږدې و. دونه علم ده حاصل کړی و چې د پلار په ځای باندې د درس په ځای کېناسته او د 20 کالو په عمر کې د دمشق په جامع مسجد کې یا یو بله مدرسه ده په هغې کې د درس ورکړو. نو د هغه زمانې لوی لوی قاضیان او لوی لوی عالمان داسې انګوش بدندان پاتې شوي. دا کشر هلک دی او دله دومره علم الله تعالی ورکړی دی او د ده استاد ده ته ووایي چې بلکل ته فتوی ورکوه، تا ته زما له طرف نه اجازت دی. نو دا احمد بن عبدالحلیم امام ابن تیمیه دی بیا د ډېرو زیاتو کتابونو مصنف دی، د ډېر لوی لوی کارونه کړي دي.
د په خپل زمانه کې علم هم ډېر زیات خور کړی دی، د دومره لوی لوی شاګردان دي او دته شیخ الاسلام لفظ دته ویلی شوی دی. شیخ الاسلام لقب دله ورکړی شو، ټولو شاګردانو وله ورکړو، د زمانې علماو وله ورکړو چې دا شیخ الاسلام، دا په اسلام باندې ټولو نه ډېر زیات ماهر سړی دی. د ده په شاګردانو کې دا دوه نومونه ډېر زیات مشهور دي. حافظ عماد الدین ابن کثیر، دا تفسیر ابن کثیر چې دی زما په خیال چې د هېچا یو عالم لایبرري به هم د دې نه خالي نه کړي او داسې یو عالم هم نه وي چې هغه به وایي چې یاره د تفسیر ابن کثیر ته مې ضرورت نشته. نو دا حافظ ابن کثیر او دا امام حافظ ابن قیم رحمه الله، ابن قیم جوزیه، دا دواړه د ده شاګردان دي. امام ابن قیم رحمه الله خو ډېر لوی جید عالم دی. البته دا ده چې دی د امام ابو حنیفه رحمه الله لږ نقاد دی. نو چې کله ته امام ابو حنیفه را یاد شي بیا په هغه وخت کې خو خبرې لږې تیزې تیزې کوي، خو چې امام ابو حنیفه ورته یاد دی نو بس بیا سم دمې بیا سمې خبرې کوي. نو بهرحال دا د انسانانو کمزوري بعضې خلکو ته یو عالم سمې خبرې سم سړی به یو عالم سره به نه لګي چې د هغه نوم ورته ته والي په سړي باسې پیریان راشي. نو دا د سړي بدبختي چې د علماو دروازې د ما ورسره وران هم د فرض کړه، د ما خوښ نه دی، د ما ورسره د ما د یوې خبرې سره اتفاق نشته، د ما د یوې خبرې سره د ما اختلاف دی، خو دا خو ضروري نه ده خامخا چې د ما د هر چا د هرې خبرې سره اتفاق وي. خو د چا د علم دروازې په ځان باندې بندې کړم چې نه دنه زه نه زده کوم او دا خو سپېرهتوب دی، بدقسمتي ده، دا خو بدقسمتي به ورته ووایو، نور به ورته څه ووایو. نو دا امام ابن قیم رحمه الله نه مونږ هم زده کړه کوو، اگرچې هر امام ابو حنیفه رحمه الله هغه انداز کې احترام وکوي، خو بهرحال ردونه ډېر زیات کوي، ردونه ډېر زیات. نو دا خو نه وي په کار، خو بهرحال هغه مزاج دا دوه لوی لوی شاګردان دي د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه، او د دې شاګردانو د وجې نه د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه ته په دنیا کې ډېر لوی عروج میلاو دی. خو یوازې دا وجه نه ده، دې سړي کې ډېر لوی کمالات هم یو خو دا چې ده کې جرأت ډېر زیات جرأت. علما چې کوي نو هغه اکثر د خپل علم سره کار لري او بهر دنیا سره کار لري. ده د هر څه سره کار لري، ده د هر څه سره کار لري، د خپلې زمانې د هر خبرې نه، د هر اهم واقعې نه، د حکمرانانو نه، د دنیا د حالاتو نه، د دې ټولو څه نه به دی واقف و. د کې دا غټ کمال دی. دې موجوده زمانه کې په دې امریکایانو باندې او په دې انګریزانو، په دې سیکولرسټو او په دې لیبرلو باندې د امام ابن تیمیه نوم ډېر زیات بد لګي. څنګه چې په دې زمانې د مولانا مودودي او د علامه اقبال او د سید قطب شهید نوم ډېر زیات بد لګي، داسې بې بنیادي طور د امام ابن تیمیه نوم ډېر زیات بد لګي. دا دې زمانې د سیکولرسټو د لیبرلو دا یو ډېره غټه کمزوري ورته وایي او که څه ورته وایي چې دا درې څلور نومونه ورته یاد کړي نو بس څه نه څه به درته وایي خامخا، څه نه څه به درته وایي. زه په دې حیران یم چې د بعضې مسلمانانو باندې څه چل شوی دی چې په دې باندې لکه د هغو په شانتې دا نومونه بد لګي. اختلاف په خپل ځای ته اختلاف وکړه، پیغمبر خو څوک نه دی ته ورسره اختلاف نشي کولی. اختلاف وکړه خو قدر احترام، چا احترام او دې ته وګوره چې دې سړي کار څومره کړی دی او د ده نه غیر مسلم خلک او د دې نه هغه بېدینه خلک څومره تنګ دي او څومره د هغې نه مرعوب دي. نو دا ځینې خلک بیا بالکل داسې تنګ نظري غونته کوي، یو لویش نظر یې لګي یا خو بیا نظر نه لګي، نه دې نه نه خبر د دنیا څو ډانګه ده بیا. نو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه اوس هم هغه پسې لګیا دي، د یورپیان پسې لګیا دي، د امریکایان مسلسل وایي دې سړي د لاسه وایي دا ټول کار خراب دی. وایي دا موږ ته چې څومره تکلیف په دې زمانه کې دی او دا څومره جهادي تحریکونه چې دي وایي د دې ټولو بنیاد امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی. وایي یاره چې کاش داسې خلک وایي چې بس موږ یې نه چېړلی او موږ هم نه چېړلی نو بس ښه به وه. خو دا د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا مسله جوړه کړې ده او ده دا اوسه پورې دا کومه جهادي نسل چې دی دا وایي ده تیار کړی دی. بهرحال هغه په خپل عظیم انسان و عالم و عملا مجاهد و. تاتاریان په هغه زمانه کې داسې وو چې هغې تقریبا دا ټولې بغداد او دا ټولې علاقې دا هغه خراسان او دا طرفونه او دا شمالي علاقې دا ټولې دې تاتاریانو قبضه کړې وې. خو دا مصر او د شام دا سلطنت دا باقي پاتې و. تا ته ما وایي مصر د سلطان صلاح الدین ایوبي و، په شام کې نور الدین زنګي د هغې اولاد او بیا د هغې نه پس د ممالیکو دور راغی. نو دا امام ابن تیمیه رحمت الله علیه د دغې ممالیکو په دور کې راغلی. نو په دې دور کې صرف دغه لږه خطه بچ وه، دا باقي ټولې علاقې چې کوم دی دا د دغه سره وې د تاتاریانو سره. بیا په دې تاتاریانو کې یو کس دی محمود غازان، هغه بیا مسلمان شوی دی، کلمې هم ویلې ده خو هغه خپل خوی د هغه نه نه وځي، د هغې باوجود هم په مسلمانانو باندې لګیا دی او دا جګړې کوي. نو هغه چې کومه ده د شام طرف ته هغه کومه فوجونه را روان دي، نو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه باقاعده په شام کې په مصر کې اوس درسونه معطل کړو، طالب علمانو له چټي ورکړه
او ته وایي چې زه د جهاد لپاره تیاری وکړې او په خپله بیا هم زبردست قسمه علم ورسره زبردست قسمه یو جوش به په خلکو کې را پیدا کړو خلک به ناست وو هغوی به وایي چې یاره دا جهاد او د تاتاریانو خلاف جهاد خو ډېر ګران کار دی او چا به پکې ویلي دا مسلمانان هم دي امام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې دا مسلمانان هم دي خو د دې خلاف جهاد فرض دی ځکه چې دا د عیسایانو او د یهودیانو په لاس کې لوبېږي کوم مسلمان چې د یهودیانو او د عیسایانو په لاس کې لوبېږي وایي د هغه خلاف جهاد فرض دی او یو ځای کې د سوال جواب یې کړو یاره جی کلمه وایي نو د هغه خلاف څنګه جهاد وکړو نو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه ورته وی ما پېژنې که نه وی او تا پېژنم وی که زه د هغه په پوسټ کې رالم نو ټولو نه اول ډز په ما کوه وی دا به ته غذا کوې وی په دې خبره اوس پوه شوې وی او جی پوه شو تاسو به خبره ورسئ وی که زه هم د هغه طرفه جنګېږم که نه وی زما خلاف هم جنګ کول او جهاد کول وی دا خو د هغې خلاف د هغې په یهودیانو په صفونو کې لوبېږي تاسو نو دوی په مسلمانۍ دوکه کېږئ بیا په هغه زمانه کې په دې فاطمیانو کې داسې کسان دا فاطمیان تاسو ته ما ویل شي نو هغوی هم د یهودیانو په لاس کې لوبېدو نو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی د دې خلاف هم جهاد فرض دی وی زه د دې خلاف جهاد په خپله هم ځم او دومره د جهاد تربیت او دومره د جهاد لپاره به خلک راجمع کړو او دومره یو روب قایم کو چې په علاقه کې به بیا خلکو د سرکاري پولیسو د سرکاري قاضیانو به خلکو نه منل خلکو به ده منل هغه زمانه کې یو سړی و آصف نومې و عیسایي و هغه د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه پاڅېده وی دا سړی واجب القتل دی هغه د یارې نه کلمه وویله ځینې خلک یې ملګري شو وی اوس پرې کلمه وویله امام ابن تیمیه وایي چې کلمه نه چې کلمه یې وویله نو مسلماني به یي خیر دی مسلمان به منو خو هغه کومه ګستاخي چې د پیغمبر په حق کې کړې ده هغه ورته قبوله نه ده وی دا د وجلو قابل دی او قریب و چې ده په خپله وجلی وی حکومت ورته وی ته خو قانون په لاس کې هلې جیل ته یې واچو کله به د ملیانو د فتوو د وجې نه جیل ته شپږ کاله نه زیات عمر 4-5 ځله دی جیل ته تللی دی او جنازه هم په آخر کې د جیل نه راوتې ده ځکه چې خلکو به پې فتوې لګولې خلکو هله وایي مسلمان ته وایي چې دا واجب القتل دی هله وایي هغه کلمه ویلې ده او دی وایي چې دا به مړ کړي نه امام ابن تیمیه چې جیل ته دم نه کړه خلکو وایي چې دا په خپله وجنې دا قانون په لاس کې دی چې جیل ته دم نه کړه په جیل کې کتاب ولیکو الصارم المسلول على شاتم الرسول چې کوم سړی په پیغمبر ته کنځل کوي او پیغمبر ته بد رد وایي او ګستاخي کوي د هغه په سر باندې به توره ځوړند دی د هغه نه به سټ والی کېږي دومره غټ کتاب یې ولیکو اوس د خلکو په ذهن کې دا خبره ده چې یاره دې امام ابن تیمیه چې دا کتاب لیکلی دی چې دا کتاب یې نه وی لیکلی نو بس خبره لږه اسانه وه خو دې کتاب ډېر کار خراب کړی د بېدینو خلکو کار یې ډېر زیات خراب کړی نو امام ابن تیمیه رحمه الله دا د ډېر لوی بحر زخار و د ده یو مورخ چې د ده په شاګردانو کې راځي امام حافظ شمس الدین ذهبي حافظ شمس الدین ذهبي دا څنګه چې ذهبي معنا د سرو زرو ته نسبت دی نو بعد دا هم سوچه سرو زر دي دی چې د چا په باره کې څه ریمارک وسکي که نه نو بس هغه بیا صحیح ریمارک شي نو ده د امام ابن تیمیه په باره کې ویلي دي چې ولقد نصرت سنة المحضة والطريقة السلفية امام ابن تیمیه رحمت الله علیه د سنت رسول نه دا دوړي چې په خلکو راوستې وي دا دوړي ته وسنډلې ځکه خو د خلکو نه به قار ورته ځکه خو به دا خلک داسې راپیدا چې دا څنګه چلو شو زمونږ خیر خو په دې کې ولې دا خلک د جاهلان پاتې شي د خلکو ته څه خیر دی ونه رسي او چې خلکو ته څه خیر رسي نو د خلکو هغه بوت ماتېږي چې بوت ماتېږي نو خلکو ته یره پیدا کېږي چې اوهو مخکې خو به خلکو ما ته د یو ډېر غټ نسبت کوو اوس خو زما حیثیت لار راغی نو خلکو به وایي دا سړی ښه سړی دا ابن تیمیه وی دا ډېر ناکاره سړی ځکه خو دا خو د خلکو دغه د سنت رسول نه هغه دوړې موړې وسنډلې خلکو چې د خپل مطلب دپاره به استعمالول نو هغه شی خو هغه دروازې خو ورته بندې کړې خلک یې پوه کړه ته د سنت اتباع وکړه او د سنت مدد یې وکړه او واحتج لها ببراهین و مقدمات او نوې نوې دلایل را پیدا کړو د خپلې زمانې د ژبې باندې خلک پوه کړو یو خو دا چې د تېرې زمانې په ژبه کې خبره کوي یو دا چې د خپلې زمانې په ژبه کې خبره کوي چې د هغه زمانې کوم بیماری دي او د هغه زمانې کومه ژبه ده په هغه ژبه باندې خلک پوهېږي نو په هغه ژبه یې خلک پوه کړو او دا امور لم يسبق اليها احد او داسې خبرې وکړي چې مخکې چا نه وي کړې خلک خو وایي یاره داسې خبرې کوه چې دا نور خلک څنګه خبرې کوي ته هم داسې خبرې کوه نه امام ابن تیمیه هغه خبرې وکړي چې بل چا نه شوی کولی چې بل چا نه شوی کولی خلک دی ډېر زیات جرأتمند و ډېر زړور و دغه قاضان یا غازان
چې دا د تاتاریانو بادشاه او د تاتاریانو د نوم نه به خلک راپیدا او یو ځل په یو جنګ کې د مسلمانانو سره چې جنګ وکړو نو هغه د مسلمانانو نه قیدیان بوتلو او یوازې د مسلمانانو نه عیسایان او یهودیان هم قیدیان کړو او خلک به په دې و چې یاره جی دا تاتاریان به زموږ د قیدیان وژني اوس به څه کوو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه راپاڅېدو او یو څو سپین ږیري مشران ما سره شي او زه د تاتاریانو د بادشاه له ورځم خلکو وایي چې امام صاحب د تاتاریانو بادشاه له ورځي وژني دی هغه وایي زه ته راځه چې زه وژنې مرګ هسې په خپله نیټه دی ورغی ورته چې هغه ته پته ولګوي د مسلمانانو امام ابن تیمیه راغلی د مخاله نو هغه ورته کېناست او درباریان خلک یې راغونډ کړو او امام ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي په داسې جوش او په داسې جذبه باندې دغه تاتاریانو دغه بادشاه په مخ کې د قاضان په مخ کې تقریر وکړو چې هغه د وفد هغه ملګري وایي موږ به دا جامې راښکلې چې اوس به ته سر ووایې اوس به ځکه خبره خو نرمه پکار ده راغلی د قیدیانو د ازادولو دپاره یو خبره داسې کوي چې هغه ورته داسې سختې خبرې کوي ته څنګه ځان ته مسلمان وایې ستا نه خو ستا هغه کافر پلار ښه و چې دا عادي خیال خو به یې ساته ده ته وایي دې قاضان ته وایي ته ځان ته مسلمان وایې او ستا مسلماني دا ده چې مسلمانانو باندې تورې چلې مسلمانانو ته نیغ نیغ کېږي لاړ شه که د دونه نر یم دا برید دې دومره د دې نه ایرې ساسې چې ته کافر ته ور مخامخ شه که نه ته مسلمانانو نه ډېر زیات نر خپل نرتوب مسلمانانو ته ښکاره کړې او مسلمانانو باندې توره چلې وایي ستا نه به د دې نه به ستا کافر پلار ښه او هغه په اخر کې بالکل غلی شو بیا وایي ښه دي څه له راغلي یې تاسو وایي دې نه راغلی یم چې دا قیدیان ازاد کړه وایي لکه دا ټول مسلمانان مې د امام ابن تیمیه دپاره پرېښه د جنګ یې ورسره کړی امام ابن تیمیه ورته وایي نه وایي زموږ په ملګرتیا کې چې کوم یهودیان او عیسایان جنګېدلي دي هغه هم راپرېږدي وایي زه هغه مې هم درته در پرېښودم هغه مې ورته ورپرېښودم خلکو به بیا وایي دا امام ابن تیمیه وایي دا خو د غرونو سره ډغرې وایي وایي دا خو مرګ له غاړې ورکوي وایي دا خو د مرګ ناروغۍ د بادشاه په مخ کې څوک داسې خبرې کوي دا امام ابن تیمیه رحمت الله علیه البته د دې ټولو خبرو باوجود ډېر لوی کار یې کړی دی د فلسفیانو خلاف کار وکړو د بدعتیانو د مشرکینو خلاف کار وکړو دا بدعتونه چې زموږ په وطن کې دا کوم بدعتونه روان دي په هغه زمانه کې هم داسې بدعتونه وو په دې کې ډېر زیات شدت یې وکړل ډېره سختي پکې وکړه لکه مثلا یو سختي دا ده چې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي او په دې حدیث باندې دا غریب جیل ته هم لاړ زما په خیال 13 میاشتې جیل په دې حدیث وخوړه حدیث دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد یا مواضع د دریو جماعتونو نه علاوه بل جماعت ته د ډیر ثواب په نیت باندې بستر تړل حرام ګناه دا حدیث دی لا تشد الرحال کی جاوی متړه د سفر سامان متړه د زیات ثواب په نیت باندې الا الى 3 مساجد سوار دریو جماعتونو نه که د دریو جماعتونو نه علاوه بل جماعتي او هغې ته په دې نیت باندې د سفر سامان تړي چې هلته زما نو زما د دې جماعت نه به هلته ثواب زیاتي نو دا کار د حدیث خلاف دی هغه درې جماعتونه کوم دي یو بیت الله مسجد حرام یو مسجد نبوي او یو بیت المقدس د دې حدیث تشریح وکړه بیا د دې حدیث په تشریح کې دا خبره وویله وی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینه منورې ته ځي نو د زړه نه به د مدینه منورې جماعت په زړه کې راولي د مدینه منورې جماعت په زړه کې راولي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د روضې تصور په زړه کې نه راولي وی دا هم پرې کې شامل ده د نبی علیه الصلاة والسلام د روضې په نیت باندې هم سفر نه کوي نو دا مسله خو اختلافیه وه په دې کې مولانا مودودي رحمت الله علیه هم د هغه خلاف یو خبره کړې ده وایي چې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا خبره خو ټیک ده خو زه داسې مسلمان نه پېژنم مولانا ورته وایي زه داسې مسلمان نه پېژنم چې هغه مدینې ته رواني او د هغه په زړه کې به د نبي علیه السلام د روضې تصور نه وي دا خبره دې واپس واله وایي نورو ځایونو کې خبره وکړه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې دا خبره مه کوه ځکه چې دا سوال کېدی نه شي چې یو مسلمان د مدینې ته ځي او د هغه په ذهن کې به د نبي علیه الصلاة والسلام د روضې نیت نه وي وایي دا مجبوره دی انسان مسلمان په دې مجبوره دی وایي دا خبره دې واپس واله حالانکه مولانا ډېر زیات قایل هم دی خو دا خبره یې ورته کړې وایي دا خبره دې واپس واله دا نه شي دا ناممکنه ده داسې مسلمانانو باندې داسې شی مه فرض کوه چې هغه د هغې دپاره ناممکن وي خو د خپلې زمانې علماو پرې ردونه وکړل او د هغې په وجه باندې دی جیل ته لاړ لیکن د بهرحال د نور عامو بدعتونو خلاف د فلسفو خلاف څنګه تا ته ما ویلي امام غزالي رحمت الله علیه د یونان د فلسفې خلاف ډېر لوی دا منطق او د فلسفې خلاف دم ډېر لوی کار کړی دی
شیعاګانو خلاف ډېر زیات کار کوي. شیعاګانو خلاف باقاعده د کتاب لیکلی دی، اقتضاء دا دغه لیکلی دی منهاج السنة النبویه. منهاج السنة النبویه د مشهور کتاب دی، دا د شیعاګانو خلاف لیکلی دی. په هغه زمانه کې د دې شرارتونه ډېر زیات او دوی به د یهودیانو سره او د عیسایانو سره ملاوېدو او د مسلمانانو خلاف به سازشونه کول نه. دا غټ کتاب یې ولیکلو، فتاوی لیکلې ده، 29 جلده یو فتاوا ده، 43 جلده یو فتاوا ده. په هره معامله باندې د رد کړی دی، په هره معامله باندې، په هره معامله کې د سټینډ اخیستی دی، ډېر سخت، ډېر کلک او ډېر سټینډ مضبوط دلیل باندې به خبره کوله. البته یو دوه درې مسلې داسې وې چې په هغې کې ډېر علماو قسم په هغه باندې د هغه سره اختلاف کوي او که زه درته ووایم نو زما به هم ورسره اختلاف وي، اګر چې زموږ دونه حیثیت خو نشته. یو خبره دا ده چې دا د اول ځل نه ده دا مسله ډېره زیاته خوره کړه چې دا 3 طلاق په یو مجلس کې دا یو دي او 3 نه دي. او د ده شاګرد امام ابن قیم رحمه الله ورپسې بیا سمې بړې ورته جوړې ووالې او هغه خو پکې د ټولو نه ډېر زیات مدعي شو چې نه 3 طلاق په یو مجلس کې یو دي او 3 نه دي. حالانکې د ټول امت طریقه دا ده، تا ته د امام بخاري رحمة الله علیه رایه هم دا ده، د څلورو واړو ائمه مذاهبو د هغې رایه هم دا ده چې نه 3 طلاق 3 یو وي. نو داسې بل ځای کې د دې نه علاوه ته ماته مثال پیش کولی شي چې شی 3 یو ته ورته دا یو دی او 3 یو 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 دا مسله. دویمه مسله د امام ابن تیمیه رحمة الله علیه دا ډېره عجیبه ده، دې سره خو زما په خیال چې هېڅوک به اتفاق ونه کړي سوا د څه کسانو نه. هغه دا وایي چې جنت خو به همیشه وي خو جهنم به یو وخت راځي چې دا به فنا کېږي، فناء النار. په دې باندې بیا علماو ډېر لوی کتابونه لیکلي دي، فناء النار وی چې دا جهنم به یو ځل فنا کېږي. او د هغې لپاره دی وایي زما سره 10 دلیلونه دي، نو هغه 10 دلیلونه به یې څه وي؟ په هغې کې څه دلایل خو داسې دي چې په قرآن مجید کې د هغې دپاره استثناء راغلی ده، الا ما شاء الله، لکه د سورة هود آیت نمبر 107 او آیت نمبر 108. واما الذين كفروا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله ان ربك فعال لما يريد. دی پر جهنم کی الا ما شاء الله، ها که الله تعالی وغواړي. نو د دین امام ابن تیمیه وایي دا معلومیږي چې جهنم به فنا کېږي. حالانکه د دې نه دا معلومیږي چې دا په جهنم کې چې الله تعالی دا جهنمیان مکمل او تر اخره پورې اچولي دي، دا د بل چا د وجې نه دی اچولي، دا د خپل ارادې د وجې نه اچولي دي. نو مطلب یې دا دی چې د دې جهنم نه د وتو سوا د الله تعالی د ارادې نه بغیر بله څه لار هم نشته. خو دا مطلب یې نه دی چې دا به خامخا فنا کېږي، د دې نه خو دا نه معلومېږي چې دا به فنا کېږي، بلکې دې نه خو دا معلومېږي دا جهنمیان چې به په جهنم کې همیشه وي نو دا به ځکه وي چې دا د الله تعالی اراده ده، دا د الله تعالی اراده ده، بل څه وجه نشته، خو د الله تعالی اراده ده. او که د الله تعالی اراده د دې د بخښنې وی نو بیا به ترې وتلي وي. بهرحال درېیمه خبره ده، درېیمه خبره بله ده، په هغې پته نه لګي چې ټول خلک پوهېږي که نه پوهېږي، خو بهرحال زه به یې ووایم. هغه دا چې دی وایي چې احداث دا پیدا شوي مخلوقات چې کوم دي، مخلوقات وایي دا مخلوقات چې کوم دي که نه د دې دپاره څه نهایت وایي نشته. مطلب یې دا دی چې دا مخلوقات خو د عدم نه او د نش نه الله تعالی را پیدا کړه، خو چې د کوم څنګه الله تعالی دی نو دغه شانې به یو مخلوق هم وي، څه شی به و نو څه شی به و، هغه به الله تعالی پیدا کړی خو د دې باوجود څه شی به و. مطلب دا دی چې الله تعالی څنګه چې موږ په حدیث کې وایو که نه چې کان الله ولم یکن شیء، او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې الله تعالی وو، یو ډېر لوی دور داسې تېر شوی دی چې الله تعالی وو او په مخلوق کې هېڅ شی نه و. نو امام ابن تیمیه وایي نه، چې الله تعالی وو نو یو مخلوق هم ورسره وو. نو بیا چې ته تپوس وکړې چې مخلوق وو نو هغه مخلوق قدیم دی که حادث دی، یعنې هغه مخلوق ازلي دی؟ وایي نه نه ازلي خو نه دی. نو چې ازلي نه دی نو الله تعالی پیدا کړی وای او نو بیا د پیدا کېدو نه مخکې وو. نو په دغه وخت کې به بیا پته نه لګي چې امام ابن تیمیه رحمة الله علیه څه جواب کوي زما د دې خبرې. تاسو زما په خبره ورسېدې چې ته ورته وایې چې دا ازلي، چې ته وایې دا مخلوق چې الله تعالی وو نو دا مخلوق وو، نو ته به دې تپوس وکړې چې ښه امام صاحب دا راته ووایه سره د احترام نه سلام به درته په دواړه لاسه وکړو. دا مخلوق چې وو نو دا په خپله پیدا وکړه الله تعالی پیدا کړی، نو دی به وایي الله تعالی پیدا کړی وایي چې پیدا کړی خو د دې معنا دا ده چې د پیدا کېدو نه مخکې نه و که نه، نو وایي به هغه د پیدا کېدو نه مخکې نه و. نو وایي دغه چې د پیدا کېدو نه مخکې نه و نو په دغه وخت کې بل مخلوق و که ته وایې چې او بل و نو زه دغه بل متعلق دا تپوس کوم. بهرحال په دې خبرو باندې بیا علماو
اوس پورې سره اختلاف وي او دې ته دغه تفردات وایي. کوم علما چې دغه د علم قایل دي نو دې ته تفرد وایي. داسې نه وایي چې امام تیمیه ګمراه دی، داسې نه وایي چې کافر دی، داسې نه وایي د مسلمانۍ نه بار دی. ګوره دونه غټې غټې خبرې کړي دي او دا د تفردات دي. تفردات معنا دا چې په دې کې دا یوازې دی، بل څوک سره ملګری نشته. خو دا زمونږ زمانه ده چې د یو عالم سره څوک اختلاف وکړي نو داسې نه وایي چې دا د تفردات دي. وایي نه دا ګمراه دی او د پلار ګمراه دی او دا ټول د نظریه خرابه ده او دا د اسلام نه بار دی. نو دا کار لږ مه کوئ، مهرباني وکړئ، خدای نه لږ وویرېږئ او آخرت هم منئ که نه منئ، قبر له به ځای که به نه ځئ. الله رب العالمین دې مال او تعالی د پوهې توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد